پیغمبر علیہ السلام مدینی منورې ته لاړو او د دواړو قومونو اسلام وروړو او د مسلمانانو بعد د هغوی په منځ کې هغه دشمني ختمه شوه. نو دا ما چې کوم آیاتونه مبارک د سورې آل عمران تلاوت کړل، په دې کې الله جل شانه د دغه مسلمانانو چې هغوی د اسلام نه مخکې په دشمنۍ کې په تیاره کې او الله جل شانه د هغوی حال بیانوي چې تاسو د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وئ. نو الله د جهنم نه وساتلی او د الله په دې نعمت باندې چې اسلام د تاسو روڼه شوی. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان روړ دی، نه به یې شرمنده کوي، نه به یې ذلیله کوي، نه به ورته سپک ګوري. بل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د تمام مسلمانانو مثال وي داسې دی لکه جسد واحد. یو بدن د انسان د هغې مثال پیغمبر علیه السلام ورکوي چې د دې بدن غوږ خوږېږي نو ټول بدن ورسره بې ارامه وي، او چې سترګې خوږېږي نو ټول بدن ورسره ناقلاري، او چې په سر یې دړي نو ټول بدن ورسره بې ارامه وي. دا د مسلمانانو د معاشرې او د مسلمانانو د ورورولۍ مثال پیغمبر علیه السلام ورکوي چې د مسلمانانو منځ کې دغه رنګې خلاف راشي یا دغه رنګې خفګان راشي نو نور مسلمانان د رافاتي سو حجرات کې الله جل شانه د هغې حال بیان کړی دی. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، دا مسلمانان خپل منځ کې وروڼه دي، نو د وروڼو منځ کې اصلاح وکړئ. اصلاح روغه جوړه د دوی راولئ او کوم فتنه او فساد چې راغلی دی هغه ختم کړئ. چونکې تاسو ته پته ده زما ډېر وخت شو یو ګل بیمار یم، ډېر خبرې هم نه شو کولی، خو چونکې دا مقدسې وه چې ډېره د خوشحالۍ په دې لحاظ باندې ده چې د دوو خاندانونو منځ کې اصلاح کېږي او یو نیک خبره وه. زه په دې غرض رالمه چې تاسو به ما ته دعا وکړئ، ماله به الله صحت راکړي، او زه به هم دعا وکړم چې دا صلح شکر ده چې په صحیح طریقې باندې وشوله او تاسو سره ملاقات هم نه وشي. نو مسلمانان وروڼو علما کرام راغلي دي، هغوی خپلې خبرې کوي او ما هم چې کوم دی ستاسو مخکې د آیات کریمه تلاوت کو، د احادیث یو څو احادیث مې بیان کړل. دا کوم تلاوت چې ما کړی دی لومبني آیات کې راځي الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ایمان والو د الله پاک نه داسې یره وکړئ څرنګه چې د الله پاک نه مناسب یره ده. حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وایي تاسو د الله نه حق حیا وکړئ. نو صحابه کرام وایي د الله نه حق حیا هم کوو. نو پیغمبر اسلام ورته د الله نه حق حیا دا ده چې سر او په سر کې سیدي د دې حفاظت وکړي او خېټه او په خېټه کې سیدي د دې حفاظت وکړي. او سر کې سترګې دي چې موږ د سترګو حفاظت وکړو، دغه رنګې سر کې ژبه ده چې موږ د ژبې حفاظت وکړو، دغه رنګې سر کې د انسان چې کوم دی مازغه دی او دماغ دی چې هغه سوچ او فکر مونږ برابر وکړو، دغه رنګې خېټه ده چې مونږ د خېټې د حلال او د حرامو باک وکړو. نو که بالفرض په دې یو حدیث باندې مونږ عمل وکړو چې سر او د خېټه حفاظت وکړو نو زمونږ معاشره به درسته شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یو ځل یو صحابي تپوس وکړو، وی حضرت ما ته داسې نصیحت وکړو مختصر راته وکړه چې په هغې د جنت ته لاړ شم. نو پیغمبر علیه السلام ورته لنډ وي داسې ژبې ورته په دوو ګوتو ونیوله داسې وی کف علیک هذا، دا ژبه په ځان بند که. دا صحابي پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت و انا لمواهظون، مونږ به نیولی شو په هغه خبرو باندې چې مونږ یې کوو. نو پیغمبر علیه السلام ورته سکلت پتا دې بورې شي ستا مور وهل یکب الناس فی النار علی مناخرهم علی حصائد السنتهم، خلق به په جهنم کې پړ مخې په خپل خړتمونو باندې الله وړي نه غورځېږي مګر د خپلو ژبو د لاسه. یو سړی ژبه په امن کې
حدیث مبارک کې راځي بل حدیث مبارک چې سبا شي سبا نو دا ټول اندامونه د ژبې ته په مینت شي د بني آدم دا ټول اندامونه ژبې ته وایي که ته برابر یې نو موږ به برابر یو او که ته غلطه شوي نو موږ به غلط شو ځکه د ژبې نه خبرو شروع کېږي کله په ژبه باندې یو بني آدم غلط تلفظ وکړي د هغې نه چې کوم دی جذبه کې راشي بل هم ورته وکړي د هغې نه خبره لاړې شي لرې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي کف علیک هذا دا ژبه په ځان باندې بند که نو سر کې ژبه ده سر کې سترګې دي سر کې غوږونه دي آیات مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به الله جل شانه د سترګو نه د غوږونو نه د ژبې نه تپوس کوي د زړه نه به تپوس کوي دا هغه اندامونه دي چې په دې باندې انسان لیدل کوي اورېدل کوي وینا پې کوي او زړه د دې حاکم د زړه د فیصله کوي مسلمانانو نو الله جل شانو فرمایي زمانه ویریږي حق تقاته څنګه چې زمانه یره مناسب ده اوس د الله ډېر لوی شان دی حضرت کعب الاحبار یو ځل راغی پیغمبر علیه السلام ته حدیث اورو پیغمبر علیه السلام ته وی هغه ورته د تورات نه بیان کو او دارنګه حدیث د پیغمبر علیه السلام هم دی چې د قیامت ورځ نه الله به ټول مخلوق په یو ګوته باندې ونیسي دریابونه او ځنګلونه په بل او دغه رنګې غرونه په بل او دا تمام اسمانونه ځمکې په بل او داسې ټالی به وله ورکوي انا الملک زه بادشاه یم این ملوک الارض د ځمکې بادشاهان څه شو الله جل شانه به تپوس کړي د ځمکې بادشاهان څه شو زه بادشاه یم دغه رنګې د الله ډېر لوی شان دی د الله شان پیژندل پکار دی آیات کریمه کې راځي الله جل شانه فرمایي وما قدر الله حق قدره دوی الله د الوهیت او د الله چې کوم دی د جباریت او د الله د لوی په شان دی خلکو الله نه پیژندو د الله ډېر لوی شان دی او د الله ډېر لوی چې کوم دی نو عظمت دی او ډېر عالی شان دی آیاتونو کې د الله جل شانو شان بیانېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله جل شانو هغه شان په احادیثو کې بیان کړی دی صحابه کرامو وسه شانو هغوی چې کله د پیغمبر علیه السلام صحبت ته به راتلو مجلس ته به راتلو نو هغوی چې به کله د کوره روان شو د هغوی حالت به بدلېده او څومره چې به رانږدې کېدل نو هغه مې د دوی څرمنې د دوی چې کوم دی ویښته بوږنېدل او کله چې به پیغمبر علیه السلام سره ناست وي داسې به ناست وو ته به وایې چې دوی په سرونو باندې مرغۍ ناستې دا هغه آداب و هغه پیژنګلو وه نن سبا زمانه داسې راله چې ډېره بې حیایي شروع شوه باک ختم شو د مشرانو او د کشرانو منځ کې هغه کم مزې چې هغه وشلېدو داسې وخت و چې مشران به یو ځای کې ناست وو چا به خبرې نه کولې علما به ناست وو چا به خبرې نه کولې د دین د خلکو به ډېر قدر عزت و او هغوی به چې کوم دی ډېر محترم ګڼل نن هغه زمانه ده چې علماو پورې خلک ټوکې کوي نن هغه زمانه ده چې د دیندارۍ چې کوم دی هغه نوم هسې رسم پاتې دی د جوماتونو دغه حال دی د مدرسو دغه حال دی او کور کې د مشرانو حال وګورئ ما لیدلي دي چې مشر به اجرې ته راغی نو کشران به د کټونو نه کوشو نن سبا کور کې وګورئ د خپلو بچو حال وګوره د خپلو لوڼو حال وګورئ دغه رنګې ادب او دغه رنګې معاشره کم ده دا معاشره او دا اصلاح دا تمیز دا موږ ته شریعت ښیي کله چې بې باکي راشي دا علما ناست دي بې باکي راشي نو هغه وخت کې الله فساد راولي د قوم نوح حال وګورئ د قوم لوط حال وګورئ د عادیانو سمودیانو حال وګورئ د فرعونیانو حال وګورئ کله چې په دوی باندې عذابونه راغلي د قرآن شریف کې یو ټکی یو آیات د ټولو ناکار خلکو باره کې راغلی دی الله وی دوی اسراف کو ظالمین لفظ هغوی دپاره راغلی دی د هغوی دپاره دا لفظ راغلی چې دوی د حد د انصاف نه ورتیر شو د حد د انسانیت نه ورتیر شو دوی حد د انسانیت کراس کو مسلمانانو چې کله مونږ کې معاشره کې د انسان پیژنګلو وي د انسان د اونس نه دی رورولي به وي فساد به نه وي محبت به وي تربګني او کینه او حسد به نه وي
او کله چې دغه رنګ موږ د انانیت راکې راشي، انانیت زه ځان ته یم زه ډېر لوی سړی ما، انانیت راکې راغی، بغض راکې راغی، نو دا د انا دوا چې کوم دی نو دا فرعون کړې وه. فرعون وی انا ربکم الاعلی، دا چې کوم دی دا دوا ابراهیم علیه السلام ته نمرود کړې وه، دا عادیانو سمودیانو کړې وه، نو الله هلاک کړل. مسلمان وړو په دې ټولو خبرو باندې نظر واچوئ، فساد ولې دی؟ ځمکه هغه ده، اسمان هغه دی، او مونږ پریشان یو ځکه چې مونږ د الله پاک نافرمانه شو. دا تمام کائنات ذره، اسمانونه، ځمکې، ستوري او د ځمکې دا ذرې دا د الله د حکم تابع دي. کله الله غواړي نو دا هر څه په مسلمانانو باندې رحم او فضل او د دې برکت پیدا شي، او کله چې انسان نافرمانه شي نو د دې ځمکې او د اسمان د هر یو شي د انسان دپاره بې برکته شي او فساد پیدا شي. هغه خبرې چې زموږ دپاره د اصلاح وي هغه نن د فساد دي. ولې؟ ما کې فساد دی، ما کې اصلاح نشته. نو مسلمانانو د آیات مبارک کې الله فرمایي اتقوا الله حق تقاته، د الله نه داسې ویریږئ څنګه چې د الله نه یره مناسب ده. د الله نه سړی کوم ځای پټېدی شي؟ د پټېدو ځای شته. الله وی آیات مبارک کې کو تاسو غواړئ چې د ځمکې او د اسمان د حدود کراس کړئ نو کراس کړئ، لا تنفذون الا بسلطان، دا نشئ کراس کولی. او کو تاسو غواړئ چې زما کې سرنګ وکړو نو سرنګ وکړئ، کو اسمان ته خیجئ نو خیجئ، نشئ ختئ. تاسو په توره تیاره کې او په کوټه کې د الله نه پټ نه یې، که هېڅوک هم نه ستا دا سرمن، ستا د الله، ستا دا بدن د الله سیډي ده. اليوم نختم على افواههم، الله وی دوی په خولو به مهر وایي، او د دوی دا لاسونه خپې به ما سره خبرې کوي. ستا دا ګوته به وایي چې دا غلطه چلېدلې وه، ستا دا سرمن به وایي چې دا غلطه ټچ شوې وه، ستا دا سترګې وایي چې دا غلط لیدلې کړي وو، ستا دا غوږونه به وایي چې ما غلط اورېدلي وو. دا د الله سیډي ده، د الله پاک مخکې به دا د مونږ د تمام ژوند ریکارډ بیانوي، او بل د الس ریکارډ کېږي. زمونږ د ناسته دا ولاړه، زمونږ د عبادت یا زمونږ ګناه قیامت چې شي نو الله به مونږ ته وایي بنده ورته ګوره. نو دې د هر څه وګوري نو دې به زړه کې ډېر زیات ستومانه شي، نو دې به وایي خدایه زه د هېچا شهادت نه منم سوا د ځان خپل ځان نه، زه په خپله په ځان ګواهي کوم. نو الله وایي ډېره ښه ده. نو الله به په جواب باندې مهر وایي، او دغه رنګې دا بدن به ګویا شي. مسلمانان وروڼو ډېره سخته ورځ ده، د قیامت ورځ ډېره سخته ده، پیغمبران به بېهوشه شي. دغه سوچ پکار دی، موږ به د قبرونه پاسو، دا دنیا خو مدام نه ده. په دې لاره او په دې کوڅو او په دې درشلو زموږ نیکونه تللي، نن هغوی عمل سره مخامخ دي. په دې وطن کې زموږ چې کوم دي نیکونه اوسېدلي وو، نو هغوی خپل عمل سره مخامخ دي. مسلمانان وروڼو زموږ دا املار دی، دې قبر ته سوچ وکړئ، قبر ته د حشر سوچ وکړئ، الله ته مخامخ کېدو سوچ وکړئ. الله ته چې موږ الله ته مخامخ شو نو الله به زموږ د اعمالو محاسبه لي. نو بعضې کسان به سرکوزې ولاړي د